او داغی پرگونو کے مبارک محبت پروتو. مشہور منافق دے عبداللہ دزوینو میں عبداللہ دے زوی سوچا مسلمان دے او پلارے دا منافقانو سردار دے. پلارے دومره غټ منافقو چې یو ځل نه څو ځله د دې عبدالله ابن ابی منافق نفاق ښکاره شوی دی او حضور پاک ته ډېر انتهایی نقصانات رسولی دي، لږ نه ډېر نقصانات. په یو موقع کې او جهادونو لبم ته شرکت بیکاو باقاعده یو سفر کې دی د پیغمبر علیہ السلام سره ملګری و. په هغه سفر کې د یو مهاجر او د یو انصاري په منځ کې جګړه جوړه شوه او هغه مهاجر لګی شو او هغه انصاري یو سپېړه وه. د اوښې په اوبه کولو باندې جګړه جوړه وه. انصاري چغې کړې خلکو ته یا الانصار، اے انصارو راشئ زما مدد ما مدد وکړئ. چې نبی علیہ السلام دا اوازونه واورېدل نو په هغې خفه شو. ما بال دعوه الجاهلیه، وی دا خو د جاهلیت د زمانې چغې دي. اسلام خو د مهاجر او د انصارو او د مکې او د مدینې د خلکو په منځ کې فرق ختم کړی دی. قومیت خو صرف د پیژنګلو دپاره دی. اللہ قرآن حکیم کے فرمائی ما تاسو پیدا کرے بیا مدل نسبون و قبیلے جوڑے کرے جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. دی دا پارا فلان کے قبیلے و دا فلان کی قوم دا صرف دا پیجنگلو دا پارا دا. دا یوسف زیدے و دا محمد زیدے او دا پختون دے و پنجابی دے و سندے دے دا صرف و صرف دا پیجنگلو دا پارا دی چی مونگ پیو بل پیجنو. سو کہہ لکا دا یوسف زیم، سو کہہ لکا دا محمد زی پٹانیم، سو کہہ لکا دا مومن دی جنسے والیم، تا سو کہہ لکا او دا فلان کی قوم والیم. صرف پی جنگلو دا پارا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دا خدای پنیز غورا آغا دی چی پریزگار دے. نو چیوی قومونو تا آواز کوئی دا غلط اوکلا که مهاجر دے و کانسواری دی دا خورون دی. انما المؤمنون اخوتون یو شے دی. تعاونوا علی البر والتقوى، فنیکے کے و پریزگارے کی یو بل سر امداد اوکے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، او پا گناہ و پا ظلم کے با یو بل سر امداد نکوے. دا یو قوم سڑے با دا خپل قومی سرا پا گناہ و پا ظلم کی مدد نکوے. او پا نیکے کے با دا بل قوم و دا دی قوم سڑیم یو بل سر مدد کئی. اسم گوری زمون پا دے عرف کے دا شیشتا دا میں قومی دے پا ادرے گا موسر، دا میں دا خاندان سڑے دے پا گناہ کے وسر ادرے گا. دا گناہ دا منت دا جاہلیت چغی دی. بلکہ نبی علیہ السلام بھی دا بدبوی خبر دا دا قوم قومی بل قومی بدل دا خپل امداد دا پارا دا بدبوی خبر دا بیا مکوے. عبداللہ ابن ابی چی خبر شو چی مہاجر انصاری وحل دے نو تپوسو کو ویدا سے چلو شو ویدا دا مہاجر لگی چو انصاری ہے وہ ویدا سے شوی دی بیو بدخم قوم انتکن انصارو تیوی ما در تنوی چی دی مہاجر عزت مور کوے ما تاسو تموی چی دیل مزان سر مدی رکوے دا بارنم خلق راوستل اس بمونگ وحی اور دیر سپک لفظ استعمال کر دیر سپک وی تاسو پا دی مہاجر ڈوڑے خوڑے تاسو والا زین ورکلل تاسو سار بکلل اس پا مونگ پاسر لگی شو او اکزا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل کہ دا خبری اکرے نو خلقی مرگری شو کہ دا خواقعی دا بہر خلق دی مہاجرین او مونگ باندے زورور شو مونگ وحی نو دوی که مدینی تلالم دا باسو دا مهاجرو دا خطم قوم انتا
د خو راشه دا خلک به زما ملګري شي او دا صحابه د مکې خلک مهاجرین به لرې به کو بس د پیغمبر علیه السلام د ملګري به لرې به کو بس او موږ ته بیا مدینه خالی پاتې شي مشري به بیا زما لاس ته راشي موقع مونږ ته وی مونږ عزتمن یو دا ذلیله خلک دی عیاذا بالله که مدینې ته لاړو دا به وباسو چې دا خبره واورېده وکړه د خولې نه نو صحابه خو صحابه دي هغې پوه شو چې خو دا خو زمونږ د دې خبرو نه دې منافق ناجیزه فایده واخیسته یو صحابي وی زه رالم نبي علیه السلام ته میله وی د ماما په واسطه چې د الله رسوله دغسې چلو شو عبدالله ابن ابی خو دا خبره کړې ده وی ښه دې راوغوښته وی تا دا خبره کړې ده ده وی نه ما خو داسې نه دي ویل منافق دی که نه ما ته خو دا خبره رسېدلې ده چې تا داسې ویلي دي وی زه قسم درته خورم که ما دا ویلي نو صحابي وی چې پیغمبر علیه السلام ما ته وی ګوره هسې پسې په خلکو الزام لګې هغه دا خبره نه ده کړې او ته وی کړې ده هسې پسې په خلکو الزام لګې وی زه ډېر غمجن شوم وی دومره غمجن شوم چې کور کېناستم چې خدایا د پیغمبر علیه السلام په علم کې ما ته دروغجن ثابت شوم وی به چې دې دروغجن دی دا څه وشو وی دې کې راته چا دروازه وواله چې نبي علیه السلام دې غواړي وی چې ورغلم وی حضور پاک ما ته وفرمایل چې خدای ستا تصدیق وکړو قرآن خدای نازل کړ ستا خدای تصدیق او د عبدالله ابن ابی منافق خدای تکذیب وکړو اللہ قرآن شریف کے حکم نازل کا آیتونه نازل کل چې دوم دا خبره کړې ده چې که موږ مدینې ته لاړو نو موږ عزتمن خلک یو او دا مهاجر بې عزت او ذلیله خلک دی دا به موږ وباسو چې مدینې ته نبي علیه السلام راغی منافق نفاق ښکاره شو حضور پاک ته چې مدینې ته څنګه نبي علیه السلام راغی نو د ده زوی چې دا کوم سوچه مسلمان دی عبدالله دی راغی وی د الله رسوله زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی دی د عبدالله ابن ابی وی نه ما خو داسې نه دی ویل وی ښه دې له راغلی ما که تا د هغه د مرګ اعلان کړي نو ما ته ووایه چې زه اوس لاړ شم او د پلار نه سر پرې کړم او ستا خپو کې وغورځوم ما ته ووایه په بل چی مه وجنه په مې مړ کړه ګوره مینه دې ته وایي محبت دې ته وایي دا بل شی بس که تا ما د پلار د مرګ اعلان کړي نو په بل چی مه وجنه ما ته ووایه چې زه دله سر اوس راوړم په د خپو کې درته کېدم وی نه ما ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی حضور پاک به د منافقانو سره ډېره ګزاره کوله وی سبا به خلک وایي چې خپل ملګري وجني سره د هغې دا پلار یې را روان و دا زوی یې ورغی او چې څنګه ورغی نو پلار یې د اوښې نه راکوز کوي راکوز شه او چې راکوز یې که د دې ګریوان نه ونیو دغسې پلار ورته وی بچی عبدالله دا څه کوې ته زما زوی نه عبدالله وی یما او د دې پلار او زوی او بل سره ډېره مینه وه د بعضې پلار او زوی په منځ کې محبت ډېري هغه زما د مینې بچی نه وی بابا یم که نه نو ما د ګریوان نه نیسې وی بابا خوښ مې پلار مې خو د پیغمبر مبارک نه راته ګران نه ګوره تا د حضور پاک په شان کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی او ځان ته دی عزتمن ویلی دی قسم په خدای که دی پرېږدم په دې توره د سر وام ځان ته به ذلیله وی او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وی شبه او که نه وی وجنم دی نو دا پلار یې وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایه وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایه وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او نبی علیه السلام عزتمن دی وی زه په مخه دی ښه مینه دې ته بیا د حضور پاک په شان کې خپل پلار هم نه پیژني بیا د نبی علیه السلام په شان کې خپل بچی هم نه پیژني دې ته مینه وایي
مونږ نن د خپل بال بچ د مور او پلار د مال او دولت لپاره نه بیا پیغمبر پیژنو، نه خدای پیژنو، نه جومات پیژنو، نه دین پیژنو، نه اسلام پیژنو. دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ مینه ده. محبت دې ته وایي کوم چې د صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ده. دې ته محبت وایي. یو صحابي راغی، انجام یې څه دی؟ اوس انجام یې واوره. یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د الله رسوله متى الساعه، قیامت به کله؟ قیامت به کله؟ حضور پاک مبارک او فرمایل ما اعددت لها، قیامت له تیاری دې څه کړی دی؟ قیامت نه پس لوی غم دی، حساب کتاب دی او جنت او دوزخ دی. ما اعددت لها، تیاری دې ولا څه کړی دی؟ او ورته څه وایي؟ وایي ما اعددت لها من کثیر صلاة وصیام وصدقة. دا الله رسوله ډېرې روجې مې نه دي نیولې، نفلي ښه فرضي به نیولې، نفلي روجې مې ډېرې نه دي نیولې، نه مې نفلي خیراتونه کړي دي ډېر، او نه مې نفلي منځونه ډېر کړي دي. هلو چې ډېر نفلونه دې نه دي کړي، ډېرې نفلي روجې دې نه دي نیولې، او ډېر خیراتونه دې نه دي کړي، نو بیا د قیامت تپوس ولې کې؟ صحابي څه وایي؟ وی الا انی احب الله ورسوله، یو شی دی چې زما په زړه کې د الله او د رسول مینه پرته ده. زړه کې مې د الله او د رسول مینه پرته ده، نور څه نشته. حضور پاک او فرمایل المرء مع من احب، د سړي چې چا سره مینې قیامت پر ورځ کې هغه سره ملګری وي. مینه د الله او د رسول سره ده، قیامت کې به سره ملګری. او یو بل صحابي راغی حضور پاک ته عرض کوي، وی دا الله رسوله جنت کې خو به ډېرې درجې وي که نه؟ وی یو غټې غټې مرتبې پکې شته. وی یو وی معلومیږي چې ستا خو به ډېره اوچته مرتبه وي، زمونږ به لاندې مرتبې وي. ته به اوچت جنت کې، مونږ به ښکته جنت کې یو. ستا مرتبه به اوچته وي، زمونږ به لاندې. وی په هغه جنت څه کوو چې تا سره پکې ملاقات نه کېږي؟ مونږ له خو دنیا ښه ده، تا خو پکې وینو، سار ماښام دې وینو، در پسې منځونه کوو. نو جنت کې څه به وکړو په هغه جنت چې په کم جنت کې زمونږ ستا سره ملاقات نی، ته په لوړه مرتبه کې مونږ په لاندې کې یو، یو بل نه جدا یو. حضور پاک دته هم فرمایي المرء مع من احب، چې چا سره د چا مینه جنت کې به هغه سره ملګری وي. مرتبې به اوچتې خو ملاقاتونه به یو بل سره کېږي او ملګرتیا به د یو بل سره وي. نو د حضور پاک سره مینه او محبت کول د ایمان نه خم شوه، او د حضور پاک سره مینه او محبت کول د پیغمبر علیه السلام د نزدېکت د جنت نه خم شوه، چې جنت کې به ورسره نږدې. دغه رنګې په دنیا کې د چا سره مینه ده، که یو ګنده سړي سره دې مینه ده، نو قیامت کې به هغه ګنده سره ملګری. او که د یو عالم سره دې مینه ده، یو نیک انسان سره دې مینه ده، د خدای د یو نږدې انسان سره دې مینه ده، نو قیامت کې به هغه سره ملګری وي. فاسق فاجر سره دې مینه ده، نو قیامت کې به هغه سره ملګری. زما وروڼو، زمونږ محبت او زمونږ مینه دا به د ښکلي پیغمبر مبارک سره وي. ولې به یو خو زمونږ د ایمان د هغه د برکت دی، زمونږ د مسلمانی د هغه د برکت نه را، زمونږ د اعمال د هغه د برکت نه دی. مونږ لکه خدای د صراط مستقیم او نیغه لاره او هدایت را کړی دی، قسم په خدای د هغې د هغې د برکت دی. او دویم دا دی چې جنت کې به غواړو دا چې ورسره مینه وکړو چې خدای مو سره په جنت کې ملګري کړي، او د قیامت په هغه لویه ورځ شپارس وکړي، او د هغې مبارک د لاس د حوض کوثر وبوسو. صحابه خو ډېر لوی خلک وو، د هغې خو وده محبت، تابعینو کې څومره مینه وه. او د یو صحابي واقع درته وایم، بیا درته هغې له راځم. عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابي دی. روم ته یو جهاد لتلی د حضرت عمر فاروق په زمانه کې. د روم یو لوی بادشاه هرقل نوم و، هغه سره جنګ وکړو. د هرقل 300 کسان د مسلمانانو گرفتار کړل.
په دې 300 کې یو د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د صحابي، نورم صحابه پکې وو چې گرفتار یې کړل د روم د بادشاه هرقل. دا صحابي ځان ته مخامخ کړی، پکې مشر و عبدالله ابن حذافه. وی لکه داسې وکړه عیسایي شه زمونږ دین ته راواوړه، پرېږدم دی. وی داسې چېرته کې ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی، زه به هغه ایمان پرېږدم او زه به عیسایي کېږم. بیا ورته څه وایي؟ وی ښه بل چل وکړه. وی ته به په دې یارېږې چې خلک به سبا پیغور درکوي چې اسلام دې پرېښو، نو پیغور دله ختمو، زه لور دله په نکاح درکوم. زما لور تا ته پته را زما د روم هغه وخت کې بادشاه داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاه لور درکوم او د یوې علاقې ګورنر به دې جوړ کړم، نو پیغور به دې ختمي. که څوک تا ته وایي عیسایي شوې، وایي وروره ما له هرقل غوندې بادشاه لور راکړه او د یوې علاقې ګورنر یې جوړ کړم، بیا څوک پیغور به درته نه وایي. او ته څه وایي؟ وایي دا خو د یو لور ده که نه، چې په ګڼ شمېر لونه راکې، او دا خو ګورنري ده چې دا ټول روم را پسې لیکې. خو قسم دی چې کوم ایمان ما له خدای په زړه کې اچولی چې هغه پرېنده. وی ښه زه ګورم چې اوس یې پرېږدې که نه پرېږدې. نو اډر یې وکړه، وی دا چې څومره مسلمانان دي دا ټول یو جیل کې بند کې، او ډوډۍ هم پې بنده کې، خوراک هم پې بند کې، اوبه هم پې بندې کې. نو خوراک یې پې بند که د څو ورځو اوبې پې بندې کړې. داسې حد ته ورسېدل چې د دې غریبانانو خېټو به دړ کو، او قریب و چې د سترګو نظر یې د لوږې د وجې نه تللی وې. نو چې څنګه یې راوویستل، نو هرقل ته یې پیش کړل. نو ده وله د خنزیر غوښه پخ کړې وه او شراب یې ورته په کاسو کې اچولي وو. وی ها وی دا د خنزیر غوښه ده، دا وخورئ چې لوږه هم پې ختمه شي، او دا شراب دی دا اوس کې. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ملګرو ته اعلان وکړ، وی پام کوئ چې دې غوښې له ګوتې ونسئ، او پام کوئ چې دې شرابو نه ګوټو نه کې. ملګري ورته وایي چې صاحب دا خو دې وخت کې مونږ له دا خوراک جایز دی چې یو سړی د لوږې مري بلکل بل څه نه موني، او دې د خنزیر غوښه وموني، نو خیر دی دی خوړی شي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي. او که یو سړی د تندې مري او به بلکل نه او شراب پراتی، نو دومره اندازه د دې اوس کې چې هغه تندې پې ختمه شي، زیات به نس کې، دا وله جیز دی. او د خنزیر غوښه به هم دومره وخوري چې هغه لوږه پې ختمه شي، د مرګه پې بچ شي، زیاته به نه. قرآن وایي. عبدالله ابن حذافه ورته څه وایي؟ وایي دا خبره ټیک ده چې دې وخت کې د خنزیر دا غوښه خوړل مونږ له جیز دی بقدر ضرورت، او دا شراب څکل مونږ له جیز دی بقدر ضرورت، لیکن د یو کافر دشمن له پې خوشحالېږي، نو د یو کافر دشمن له نه خوشحاله. پام کوئ ګوتې یې ونسئ. وی ښه ده زه ګورم اوس چې تاسو د ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی. نو اډر یې وکړه، وی تیل راوړی او ګرم کې یو لوی ډرم لکه زمونږ په دې وطن کې چې دا خلک پکې دا ګوړه دا دغه کوي، یاره دې نه بل ډرم دی یې راوړو، اور یې ورپسې بل کړو، تیل یې ډک کړ، او چې ښه په خوټ کېدو شو که نه، ښه په خوټ کېدو، نو یو ملګری وله راونیسئ، خپې لاس وله وتړی او دې تیلو ته یې ورغورځوئ. زه ګورم چې اوس دوی ایمان پرېږدي که نه پرېږدي. نو یو ملګری وله راونیوه، جامې یې ترې وویستې او لاس او خپې یې وله وتړل، او تیلو هغه خوټ کېدله چې اور بلیږي او خوټ کېږي، هغه تیلو ته یې داسې ورویشت. دومره ګرم و تیل چې دغه صحابي ورغورځېدو سره غوښه وډوکې د یو بل نه بیا جدا و. دومره ګرم و چې وی قدرې مغې خوار ونه کړ، یو ساعت سره ختم شو. وی اوس دی عبدالله ابن حذافه له لاس او خپې وتړی،
نو چې دله لاس او خپل تړل او ورغورځاو یې نو دې په جړا شو. نو هرقل ورته وی ظالم نیکبخته مرګره دې مړه باندې مړ کړ او ځان مړه باندې وجم. ما ته پته و ما درته وی چې نشي ټینګېدې مرګ ته ټینګېدې نشي او عیسائی شه نو تام پرېږدم او دا ملګري دې پرېږدم لورم در کوم بادشاهي هم در کوم گورنري. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي چې زه خو د مرګ نه یېرېږم. وی دا ودې جړل ولې؟ وی کمقله په مرګ مې نه دي جړلی جړا مې په دې وکړه چې وجود مې ډېر ټک ټپ شوی دی ډېرو اولوګو تندو والی ما ډېر زیات مې دا وجود ټپ دی ارمان چې وجود مې ښه سرب وي او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وي دومره روحونه لکه زما په وجود چې ویښته دي او ښه مضبوط درون وجود مې وي او هر یو روح مې د پیغمبر مبارک په عشق کې په دغه طریقه قربان کړی وي چې د ما دې ملګري قربان کړ. د دې جواب اوس به مې وروغورځه یو منټ کې به لوخړه شم ختم به شم. داسې قرباني ده چې داسې قرباني مې ورکړې وې چې ښه غټ وجود مې وي او ښه تلقېدلی وي او بیا جمدې کېدې او بیا دې ورغورځولې او بیا جمدې کېدې او بیا دې ورغورځولې د ویښتو برابر مرګونه مې څکلې وي په دغه تیلو کې او ځان مې قربان کړی وی. هرقل ملګرو ته وی یاره د محمد ملګري صلی الله علیه وسلم بل شان ملګري داسې محبت ما په چا کې نه دی لیدی لکه په دې خلکو کې وی ښه ده یو بس پرېږدم دې ځه اوسه هسې دې پرېږدم خو په یو شرط چې زما را تندې به ښکلی زما دې تندي له بخدا به ښکلی. عبدالله ابن حذافه ورته وی ما به یوازې پرېږدې که دا ملګري به م را سره پرېږدې وی نه دا ملګري دې م پرېږدم در سره زه وی د دې ملګرو د خاطره به دا شرط قبول کړم. نو تندې یې وله ښکل کړ نو د صحابې پرېښودل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېده د مدینې نه بار یې وله ښه مضبوط استقبال وکړ او د مدینې خلکو ته یې وی وځئ د مدینې نه بار لارو کوڅو کې ودرېږئ نن عبدالله ابن حذافه را روان دی د هغه به استقبال کو او د ملګرو د خاطرې د عیسائی کافر تندې ښکل کړی دی ټول به وله تندې ښکلوی نن بله د تندې ښکلوی. زما وروڼو محبت دې ته وایي حب الرسول من الایمان. امام بخاری وایي پیغمبر مینه د ایمان نښه ده. په دې صحابو عمل کړی دی او صحابو نه پس تابعینو په عمل کړی دی. یو صحابي راغی داسې وخت کې راورسېد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شوی و. نو قرآن شریف کې یو آیات ته جلالین مولا لیکلی دی د دې لاندې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. مسلمانانو ته الله وایي که څوک ظلم وکړي په خپل ځان او ګناه وکړي او بیا راشي الله نه معافي وغواړي چې خدایا ما ګناه کړې ده ما معاف کې او واستغفر لهم الرسول او نبی علیہ السلام ولې د الله په دربار کې بخښنه وغواړي چې الله وی بخښنه خدای به وبخي. نو صحابهونه چې به غلطي وشوه توبه به ویسته او پیغمبر علیه السلام ته به کېناستل په دې ایت به عمل کو د الله رسول مونږ له بخښنه وغواړه هغه به وله بخښنه وغوښته. دا صحابي چې راغی حضور پاک دفن شوی نو د روضې مبارکې خوا کې څملاس او خاورې به راغشتې په سر به اچوي. اوس به وایي مونږ چا له ګناه چې وکړو نو مونږ به چا له ځو چې مونږ له بخښنه وغواړو. الله خو وایي چې پیغمبر وله بخښنه وغواړي خدای به یې معاف کړي. اوس به مونږ چا له راځو ورته به وایو چې الله رسوله مونږ له بخښنه وغواړه. جلالین مولا محشي لیکي د قبر د نبي علیه السلام نه ورته آواز وشو غفر الله لک غفر الله لک خدای دې وبخه خدای دې وبخه. علماء کرام لیکي چې کله د حضور پاک روضې مبارکې ته سړی ور مخامخ شي او هلته پې سلام اچوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ هدایت ته ورسره ووایي د الله نه دې معافي وغواړي چې یا الله
زه ستا په دربار کې د ګناهونو نه معافي غواړم خدای ما معاف کا بخون کې څوک دی الله دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سفارشي جوړ کی ولو انهم دادی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک چې د خلکو په چا ځان زیاتې کړي دي ګناه کړي او تعالی راشي ای پیغمبره واستغفر الله د خدای نه بخنه غواړي واستغفرهم الرسول او نبی علیہ السلام ولا بخنه غواړي لوجد الله توابا رحیما خدای با په د رحم کی توبه به مولا قبول کړي دا خو د صحابه زندگی و تابعین لراشه تبع تابعین ائمه او حضرات لراشه چې دا غي فضل کې څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او دا غي سلام درته خیر حضرت امام مالک رحمت الله علیه ټول زندگی د حضور پاک په کلی کې تیر کړی ده دومره مینه د حضور پاک د کلی سره چې دی په مدینه منوره کې پسورلې نه ګرځید پیاده به ګرځیده چا ورته وی پسورلې ولې نه ګرځې وی کومه خاوره کې چې لاندې حضور پاک پروت دی نو امام مالک بالته پسورلې ګرځي د خپو د ګرځېدو نه مخلص نشته بې د دې نه ګزاره نشته چې پکې وګرځم ګنې زه به زما زړه نه غواړي چې په کومه خاوره کې د دواړو جهانو د مبارک سردار جوسه مبارکه پرته ده او د هغې خاورې د پاسه وګرځم نو د خپو ګرځېدو نه مې ګزاره نه کېږي خو په سورلی به نه ګرځم دا د هغه مینه وه او محبت د حضور پاک د احادیثو سره څومره احادیث د پیغمبر علیه السلام خبرې دي د پیغمبر د خبرو سره څونه مینه وه یو ویندې ساتلې وه ویندې ته یې وی چې څوک راشي او د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه چې زه روزم او جواب ورکوم او که څوک راځي او د حضور پاک د احادیثو تپوس کوي نو دلته کښېنوه نو چې څوک به راغلل د مسلې تپوس کوم د فقې نو زر به نو امام مالک بروت جواب به ورکړي سړی به لا او چې چوې به چې زه د حدیثو تپوس ته راغلی پې کښېنه نو چې داسې یو ګڼه به جوړه شوه نو امام مالک به لاړ او وینځې به ورته صاحب یو ګڼه جوړه شوه نو دې به لاړ غسل به یې وکړ نو ښایسته ښکلې جامې به یې واچول پټکې به یې وو او خوشبویي به استعمال کړه نو رو به وت نو درس حدیث به یې شروع کړ نو چا ورته وی صاحب وی چې څوک د عامې مسلې تپوس ته نه کوي نو زر وله روځي او چې څوک د حدیثو طلب له راځي نو د هر وخت لامبې او جامې نوې یا انځلې پاکې اچې او خوشبویي پورې کې او پټکې تړې دا ولې وی چې د خپل محبوب پیغمبر د احادیثو درس لازم او ما غسل نی کړی او ما خشته جامې نه اچولې او ما پټکی نه تړلې او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ماله د حضور پاک د احادیثو د لولولو نه حیا راځي دا کم از کم د پیغمبر خبرې ښیم یو ځل درس حدیث کې ناست دی د بره نه یو لړم را پرېوت په دې شی ولګېد لړم یې په دې شا کې خو به د کجورو چتونه لړمانان به پکې و سفر غوندې شکل به کجورو څانګې به وې لړم پرېوت مرګري پې پیشو چې دا رنګ یې بدلېږي را بدلېږي رنګ بدلېږي را بدلېږي او دې لګیا دی هغه حدیثو درس کوي چې هغه حدیث یې خلاص که کله نو یو شاګرد ته دلته راشه د ما د املا وګوره په دې املا کې مې څه دي نو چې کمیس یې اوچت کړ نو یو زیړ لړم پې ناست و او 14 ټکه یې ورکړي 14 ټکه شاګردانو زر هغه لړم راوغورځاو او مړی یې کړ وی صاحب مونږ خو در باندې وختي پیشو چې ستا رنګ زیړ شو نو مونږ یې څه چل دی هر څه چل چې دی خو څه چل دی نو تا وختي مونږ ته ولې نه وی فوري به م وجلې نو دونه به یې د لملا نه به پړسول املا یې پړسې شروع کړی ما له حیا راتله چې مې په منځ کې پرېښوده او تا ته مې وی راشه د ما د ملا نه لړم مړ کړه دومره محبت دومره مینه او یو ځل د حضور پاک مبارک درس ته ناستو حدیثو ته د درس په دوران کې یو سړی راغی
راتلو سره دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه راواغېشتل او مخکې راغی. حالانکه د دین مسله دا ده چې که مخکې ځای وي نو بیا یو سړی راتلی شي مخکې، او که مخکې ځای نه نو بیا بس خلک شاته به کښېني. دا سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل او امام مالک دلته مخې له راغی، دته وی راپاس پیسو درس یې پې بند درس بند که جی بند یې وی راپاسه ورپاسې وی را ترغاړو زه ور ترغاړه وی صاحب اجازت راکه په دې تن یو غریب ما د حضور پاک د احادیثو درس بند کړ. دویم د دې خلکو په دې اوږو د قدمونه واغېدل دلته راغلی، دا دې هم ګناه وګټله. او دریم ځلې ځان ته را ترغاړه باسلم څه چل شوی او څلورم دا دی چې په تندي دې ښکل کړم. ته ولې سړی ورته وایي صاحب دا څلور غلطۍ خو مې وکړې خو دا د یو حرص د وجې نه بیګا مې خوب لیده په خوب کې مې دا جمعات ته مسجد نبوي شریف وینم دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو تشریف راوړ. وی چې راغې خشته جامې چولې دي ګڼه ګوڼه ده. وی فورا یې تپوس وکړه چې این مالک بن انس امام مالک څه شو؟ وی چا ورته وی چې صاحب هغه د ستا په ګدۍ ناست دی او ستا حدیث و درس کوي. خدای ورسره عجیبه احسان هم کړی که نه د ده ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ګدۍ پرته وه او د عبدالله ابن مسعود ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار اعتکاف کو. اسطوانة السریر ورته وایي اسطوانة السریر. هلته یو ستن د بلې پې لیکلي دغه ځای به پیغمبر علیه السلام اعتکاف کو. ځای هم وله خدای جیبه ورکړی د چا په زړه کې چې محبت وي هغه خدای رسوي. بیا زمونږ د شیخ الهند صاحب شاګرد مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه هغه به جړل حجونه یې ډېر کړي خو هر کال خو څوک حج له نشي تللی نو چې حجیان به کله حج له تلل نو ده به جړل ډېر زیات به یې جړل. او چې دا اخیري د ذوالحجې دا 10 ورځې به وې نو دی به وی چې خدایا نن به عاشقان د خدای او د رسول په کوم ځای کې په کوم غر به او کوم ځای به منډې وی او چې بیا به د اخیري ورځې شریعه خدایا چې نن به مسلمان جړل به غریب. دا 10 ورځې د حج به متواتر د شپې او د ورځې جړل. الله په داسې فضل وکړ داسې فضل د چا په لکه چې عشق وي نو خدای پاک یې رسوي. داسې فضل په خدای وکړ چې د انډیا نه خدای مهاجر کو مدینې ته لاړ. مدینې ته لاړ. په مدینه منوره کې 14 کاله د پیغمبر علیه السلام په ګون کې د حدیثو درس وکړ.
او زمونږ د استادان چې د حدیثو درس کوي نو دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي. مونږ داسې وایو قال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي. او چې دبه وی نو دبه وی قال هذا الرسول، د حضور پاک روزه مبارکه ته ګوتونی ولا وی دی پیغمبر مبارک فرمایلی. مواجهه شریفه ته مخامخ به درس حدیث کو 14 کاله د پیغمبر احادیث د پیغمبر مبارک په گاون کې ولولول. لکه جذبه او عشق وینو خدای دل مقام ورکي دی، خدای ورسي بیا. نو امام مالک په دې کې جذبه د عشق د خدای ورسو درس حدیث کوي. او چې کوم له به حضور پاک اعتکاف کو هغه ده ادا سے دے دے خلینا آواز رو او مباسن حضور پاک مبارکی ہو رہی او قبر کم دے دے. اللہ اکبر ماشاءاللہ. اکثر مرگر سر جنت البقی تلاشم دا مدینی قبرستان تا دا قبرون اور تخیم نو دا پیغمبر علیہ السلام دا لونو مبارکو او دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو مبارکو تا پا دون فاصلہ کے قبر دی چے غالباً دا دی جماعت دا دی مسلین دیوالا پورے نمرا نزدے قبر دا سی نزدے و سر پروت خدای خوا مقام ورکا نوی چه نبی علیہ السلام اگا صلی و توی دا سلور غلطه می دیو خیرست وجنا اکڑے وی بیگا میں خوب لیدن و حضور پاک سر دا خپل و مرگر دی جماعت تا تشریف روڑا نو تا پوسو کو امام مالک سشو وی تا تا چاوی چه سیب نبی علیہ السلام دی غوار وی ترہ پاسے دی خدا اولی دی را پیدل یہ نبی علیہ السلام بماتا سوائی نوی چی ورنیز دیشوی نوی ترتوی میارے گا اوی زان تیرا ترغار باسلے او پا دی تندی باندې خکل کڑے را ترغار باسلے او پا تندی خکل کڑے وی ذرا ویخشم وی ماوی چی خدایا کل ود امام مالک دا غسینے لخپل سینہ و رسوم چی بیگاو پوری حضور پاک مبارک پل سینہ مگلے او دا تندی لبا دا خپل شونڈے کل و رسوم چی بیگا پی دا دوارو جہانو دا مبارک سردار شونڈے لگی دلے وی سیب دا حرس میں ذکاو کو دا غلطے میں ذکاو کو جبل سکرانا مخ کے نش قدر زر زرگر شناسد قدر جوہر جوہر دا امام مالک سر دو نمینا حضور پاک ولی کئی نبی علیہ السلام تا پتہ رہا چی زما دا حدیث و خدمت کئی زما دا دین خدمت کئی زما روڑلی شوی دین امت ترسائی انہوں تاسو تم دا خبر دا علماء سر مین ساتے محبت و سر ساتے قاریان و حافظان و سر محبت ساتے مین ور سر ساتے صرف پدی بنیاد کہ دا اللہ قرآن دا چاہ خبری دی دا اللہ او احادیث دا چاہ خبری دی دا نبی علیہ السلام یو عقلی مثال دتا میں ما سر چی دا چامینی دا ما خبری بے خوخی کی بے نہیں خوخی دا قانون لکر او چی دا ما خبری دا چاہ خوخی وی نو دا بے خوخیم کی بے نہیں خوخی او چی زینیم خوخ دا ما خبری بے مبدیش او چی دا ما خبری نہیں خوخی دا بے منیم خوخ نو قرآن دا چاہ خبری دی تاسو راتو دا اللہ او احادیث دا چاہ خبری دی دا حضور پاک نو که دا چاہ خدای خوخی دا خدای خبری بیم خوخی چی قرآن شریف نو چی سوک دا قرآن خدمت کئی ابیم خوخی زما دا خبرو چی سوک قدر کئی خدمت کی زما بنی خوخ چی دا چاہ پیغمبر سرمینی دا پیغمبر خبر حدیث بیم خوخی او چی دا چاہ دا پیغمبر سرمینی سوک کی دا آغا دا حدیث و دا آغا دا قرآن خدمت کی اغسر بمینی دا کی دینشی چی ستا دے دا علماء سر میننی دا قاریان سر دی میننی او تو دا مارا پیغمبر سر مینن غلط خبر چی دا پیغمبر دا دین سوک لگیا دا خدمت کئی او دا پیغمبر دین امت ترسی نو چی دا پیغمبر سر مینن که دین سر بے مینن که دا دی خلق سر با محبت که حافظان و قاریان سر با محبت که او کتب ہے چی ننکم دی سر محبت معلومی کی دا چستا سے دا خلی زبانی جمع خرچ دے دا خدای و دا رسول خبر و سر دی محبت و مین نشتا خدای زمون پدلے کے دا محبت پیدا کی
سوچ مونږ نه دی کړی. مونږ غلطۍ ګوره لکه دا قاضي صاحب خدا ګناه کوي او دا حافظ صاحب خدا غلطي کوي او دا مولا صاحب خدا ګناهونه کوي. بالکل به کوي. د دنیا مثال خدا ډنډ دی د سخا چقړو د سخا چقړو په سخا چقړو کې تم ګرځي قاری صاحب هم ګرځي مولا صاحب هم ګرځي ټول پکې ګرځي خو څوک پکې د نامه ډوب دی او څوک د ګیټو ډوب دی او چاله ساس کې ورغلي. د دې معاشرین علما پیدا دي کنه د بل ځای نه خو نه دي راغلي. قاریان او حافظان هم د دې معاشرین پیدا ری بار نه خو نه دي راغلي. نو تاغه منفي سوچ مکه وغلطه مره وباسا مثبت سوچ وکا چې امت ته دین خدمت څومره کوي د قرآن خدمت کوي د دین خدمت کوي د شریعت خدمت کوي د احادیثو خدمت کوي. نیت دا وکړئ د مارونو. نو ګوره وی ځان ته ما وی چې خدای دې سینې له وکله خپله سینه راسوم چې بیګا حضور پاک سینه مې ګلې دا ورپورې او دې شونډو دې تندي له وکله شونډې راسوم چې بیګا په حضور پاک شونډې مبارکې لګولې دي. امام مالک ورته سوی وی چې تا دا خبره وکړه وی زمام وره وی زما د الله په ذات قسمی چې د کله نه د حضور پاک د احادیثو درس ته ناستم نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوې. هره شپه مې ورسره ملاقات کېږي راته غاړه باسي مې په تندي مې ښکلی. دا د محبت او دا د حضور پاک د احادیثو د مینې دغه دی نتیجه ده. احادیثو د حضور پاک سره مینه کوي نو خدای ولا دا نتیجه ورکړه. داغه د خبرو سره مینه کوي داغه د خبرو سره مینه ده نو دا د الله سره پیغمبر مبارک سره مینه شو. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی دی صحیح بخاری جامع د امام بخاری فضل کې دم د حدیثو مینه څومره مینه وه دونه محبت. اوس خو یو طالب چې سبق زده کوي نو دی لاړ شي نو په یو مدرسه کې ټول حدیث زده کوي. اخو په یو مدرسه کې ټول حدیث بنو یو سړي سره به 15 حدیث او بل سره 2 بل سره 3 نو خلق به ګرځېدل په دې خلکو پسې او دا حدیث به تیرا نقل کول. امام بخاری مکه مدینه شام یمن کوفه بصره عراق په دې علاقو وګرځېد او د پیغمبر علیه السلام احادیث په لیکل خو مضبوط او صبر محنت یې کړی دی. وایي داسې وخت په ما راغلی دی چې ما یو شواروس په یو بادام او په 2 بادامو ګزاره کړې او یو ځل چا ورته یو ځای کې یو سړی وښوي د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی ورپسې لاړ د هغه نه اس تښتېدلی نو د وی راشه وخت به څه ضایع کوم دی ورپسې لاړ ځنګل ته هغه اس رانیوه نو چې دا اس څوک رانیسي نو دا زولی ورته راغونډه کړي خالي زولی نو هغه اس ته زولی راغونډه کړو چې اس راغی نو وینیوه زولی ښکته وغورځوله. امام بخاري صاحب ورته وایي ملګري دا زولی داسې راغونډه کړی و وایي دا اس مې پرې رانیوه وایي دې کې څو پیسه هم پکې نو لکه تش موټی چې سړی چرګ ته نیسي چرګان پرې رانیسي. وایي ښځه ما خو در سره څه کار او خو لاړم وی څه کار دی وی ما ته چا وی چې تا سره د نبی علیه السلام یو حدیث دی وی او ما سره شته کینه چې درته ویم وی نو اوس به نه دی پکار ولې وی اس سره دې دوکه وکړه یریږم اسې نه ما سره د محمد رسول الله په حدیثو کې دوکه ونه صلی الله علیه یو ځل د کشتۍ په سفر ته نو پیسې ورسره هغې شمارلې یو غل ورته کتل دی چې پیسې شماري غل په شیش کې واغېسته پیسې یو بټوه کې واچولې تیلی کې غل ورته کتل چې تیلی په جیب کې واچوله او روان شو غل هم ورپسې روان شو. غل په دې سوچ کړی چې دې ملا صاحب نه دا پیسې به څنګه وواخلو چې دې کشتۍ ته وخت هم ورپسې وخت دریابي سفر دی چې کشتۍ سمندې لاړه دا غل پاسېد اعلان یې وکړ خدای مو بخښه زما نه دومره 1000 روپۍ روکې شوي دي دراهم ګورې درهم د روپۍ نه قیمتي دی دومره 1000 روپۍ غورځېدلي دي او دا د بټوې د تیلی رنګ دا دی که چا مونتي مال خپلې پیسې راکړي. امام بخاري حیران چې خدایه غل د کشف خاوند دی که څه چل زما د روپو شمېره مو ته معلوم دی او زما د بټوې رنګ هم مو ته معلوم
هغه چې د شمیره دی هغه په شیش کې اغشته غل بیا اعلان وکړه خلک ورته وایي څه چغې دي شروع کړي دي خو چې په چا د شکي ورشه ولټوه غل هوښیارو نیخ به امام بخاري رانغی چې که نیخ په ده وردم نو خلک بوی چې دا خو تا د سره جوړلی دی د بل ځای نه شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله بل ځای نه شروع کړه یو لټی اخر کې امام بخاري راغی خو لټاو او تیله برآمد نکړه چې امام بخاري خپل منزل مقصود ته ورسېد کشته نه کوشو بسترې په وګه کړه او روان شو غلم ورپسې روان شو چې څه منزل اړل غل ورته ودرېږه لګوندې استاد جي ملا صاحب ودرېږه ودرېد ورته دا غل ورته وایي وی هغه تیله دې څه کړه بټوه وی نور تم خپې او زم خپې ما دواړه سره پیو او په دا راته وایي چې هغه بټوه دې څه کړه وی سپېره تا را باندې د غلا دعوه ونه کړه نو وی چې ما د باندې د غلا دعوه کړم تا ورسره څه چلو کو څه دې کړه وی ما دریاب ته غورځوله وی ساده ملا صاحب دریاب ته دې ولې غورځوله خو یا به ستا شوې وه یا به زما شوې وه که نه امام بخاري ورته وایي ستا نه شوه کېدی ما له خدای علم را کړی دی پویه دا زما بټوه او زما پیسې وې نو بیا دې ولې دریاب ته وغورځوله وی تا ته څه پته لګي زه د نبي علیه السلام دا حدیثو خدمت کوم سبا به تاریخ کې دا ولیکلی شي چې په امام بخاري په پلانکۍ کشته کې د غلا دعوه شوې وه دعوه د دروغو ده خو سبا کیدی شي خلک به دا په رښتیا جوړ غلا کړې ده زما حدیث به څوک نه قبلوي نو خیر دی که زما هغه تیلې د زرګونو روپو سره ما دریاب ته وغورځوله خیر دی که زما زرګونه روپۍ دریاب یوړې پروا نشته خو چې زما د وجې د حضور پاک په احادیثو د هغه په لمن داغ را نشي او دا حدیث چې بیا یا صفا کول دی په مدینه منوره کې په ریاض الجنت کې کړي دي هلته به یو حدیث دی که نو دی په خپله وایي ګوره دې ته مینه وایي زه کله سوچ کوم بیم زمونږ څنګه مینه ده مونږ دعوه کوو د خدای سره مینه ده مونږ دعوه کوو د پیغمبر سره مینه ده هلکه د خدای او رسول سره چې ستا مینه ده نو د خدای خبرې قرآن شریف او د پیغمبر خبرې احادیث او د هغې علم چې د شریعت علم دی هغې سره دې بیا ولې دشمني ده او بیا چې څوک د خدای او د رسول د دین او د علم او د خبرو خدمت کوي چې علما او قاریان دي بیا دې پسې ولې بدې راځوي تاسو د خدای سره ما سره خو چې د چا مینې زما خبرې به خوښي زما بچي به هم خوښي ما سره مینه ني نو زما خبرې به هم نه خوښي زما اولاد به هم نه خوښي زما دوستان به هم نه خوښي نو چې ستا علماو پسې خبرې کې معلومیږي دا چې ستا دا مینه د خدای او د رسول دروغجنه ده دی خو ستا علما څه کوي او قاریان او حافظان خو د خدای او د رسول د خبرو خدمت کوي که نه ته پرې سوچ ولې نه کوې د مارونو دا حدیث چې صفا کول د خپله وینا ده غوږوسکې ده څه وایي وایي ما كتبت حدیثا الا اغتسلت وصلیت رکعتین واستخرت الله تعالی حتی تیقنت صحته په دې کې بخاري شریف کې تقریبا 19 حدیث دي نو د هر حدیث د مخ کې به یو ځل غسل کو 2 رکعاته منځ به کو او استخاره به کولا نو د بخاري شریف د لیکلو د پاره د 19 کرته غسل کړی دی او څه د پاسه 15 رکعات ولا منځ کړی دی او 19 کرته ولا استخاری کړی دی دومره خواري او چې یو حدیث به لیکنو قلم به تیر کو اګوره به ځان سره جمع کوله چاوته په دې سکه دا خو یو د قلم تیر کول 12 حدیثه به لیکل کېږي 2000 خصوصا نه پسېږي وته وی دما دی بوره کې غرض دی چې مړ کېده وصیت وکړ وی چې دما وبګرموي نو په خشاک کې به دا بوره واچوي په دې ما د حضور پاک حدیث لیکلي دي کله دې تو او بو تو رسیږي او د هغه او بو تو دما وجود تو رسیږي او د پیغمبر علیه السلام مبارک ویخته وسره ابه ځان نه جدا کول هر وخت به وسره ازمایښونه هم په ګوره ډېر تیر شوي دومره امتحانات چې غریب کله یو ځای جګړې کله بل ځای جګړې
لکه اوس چې دا بعض علماء پسې خلک ګډې وډې او څوک څوک یو ځای نه بل خوا هجرت، بل ځای نه بل خوا هجرت، بل ځای نه بل خوا هجرت. په دې خیري وخت کې د خپل علاقې ته راغی، یو گورنر واوته چې ولمسو یو مسله وخو ویلمسو، نو باندې وته بل څه جوړ کړل. نو گورنر صاحب وته وی ته به راځې د خپل کتاب بخاري شریف به زما بچو ته زما په گورنر هاوس کې ښیې. د درباري مولا نه یم، هلته نه درنه. وی ښه زما بچي به درځي، نو دا کتاب دی ورته ځان له خاینورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنوه. وی زه چاپلوس هم نه کوم، که ستا بچي راځي او نورو طالبانو سره یو ځای کښېني ورته یې ښیم، یعنې مې رالیږه. وی ښه زما د علاقې نه وځه. وی ولاړه. نو یو ښه مضبوطه خیره یې ورته وکړه. هغه بزرګانو لوی خدای دې هلاک کا. نو په ور وځه کې دننه گورنر خدای مردار کا. او دې راغې رشته داران یو، هغه رشته دارانو کره دیره شو ازبکستان کې خرطنګ کلی دی. نو هلته خدای ته لاس پورته کړ، څه وایي؟ اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت. یا خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده، خو الله په ما تنګه ده. ځمکه دې فراخه ده، په ما تنګه ده، زما ځای پکې نشته. هر ځای خلک را سره په جګړو دی، څوک را پس یو الزام، څوک بل فقبضني الیک غیر مفتون. خدای ما ځان ته قبض کا، بس مړ مې کا، خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو خولې ته وبېدې نو وفات شو. نو بعینه هم دقه وقت کې یو شاګرد دی هغه خوب ویني، وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، ګڼ ملګري دي ورسره. ما ورمن نکړې حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال له راغلی یم. نو چې د خوبه را پاڅېدم او معلومات مې واخیستل، نو دقه وخت کې امام بخاري وفات شوی. ګوره د حضور پاک د احادیثو سره مینه د هغې دا نتیجه شوه چې د زنکدن په وخت کې د روح استقبال نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی، او چې دفن یې کړ نو د قبر نه به خوشبویي تله. نو خلکو به خاورې تختولې، شاګردانو به بیا نورې خاورې چولې، خوشبویۍ لپاره به بیا خلکو خاورې تختولې، بیا به نورې خاورې چولې، بیا به خوشبویۍ له خلکو خاورې تختولې. بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړ، یا خدایه ته د بزرګي مونږ ته ښکاره کړې او مونږ په غم اخته یو، هر وخت پې خاورې چو. نو بیا په قبر لرګي کېښودله او هغه خوشبویي بنده شوه. د مارونو د نبي علیه السلام سره مینه د ایمان نښه ده. او د مینې مقصد سره یو مقصد خو مې درته تېره جمعه ویلی و چې موږ به خپل عقیده، خپل عمل، خپل شکل، خپله جامه دا د پیغمبر علیه السلام په شان جوړو. زباني جمع خار کې والا مینه نه. او نن مې راته بله نتیجه وښوله، هغه دا ده چې موږ به د پیغمبر علیه السلام د دین چې څوک خدمت کوي، د هغه د راوړلی شوي دین څوک امت کې لګیا دی، محنت کوي، خواري کوي، هغې سره به مینه کوو. په کومو ادارو کې چې د هغه دین ښودلی کېږي، چې مدرسې دي، جوماتونه دي، هغې سره به محبت کوو. دا د مینې نښه ده. د مارونو پوه شئ په خبره کړه. نو علماو سره، قاریان، طالبان، مدرسو، جوماتونو سره، نیکانو، صالحینو سره، دې سره به مو محبت ساتو. او د دې نتیجه به سي المرء مع من احب. د قیامت ورځ به مو خدای د دې خلکو سره بیا ملګرتیا کې سره ویلی.